11 صفا 509 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه أو جبري مفنا للحي أغذات تبارك أشهد شجر ديدي القيوم تدبير قوم ديدي وقد خاب أو مراد شهما من حمل ظلما جاشي لظلم قوت جدو ومن يعمل أو سوجك يعمل من الصالحات يكون وهو مؤمن أو هما مؤمن فلا يخاف فاستيبن يريه ظلما لظلمنا ولا هضما أو لنسلكسانا وكذلك مدغشا أنزلناه نازل هدى قرآنا عربيا قرآن عربي سرا وصرفنا ومنغا قسم بيان فيه من الوعيد ليروننا لعلهم يتقون إذا فارشد فرسكارشي أو يحدث لهم يغفنا كذي فارا ذكرى سنسيئتا فتعالى الله الجبريل الله تعالى الملك الحق فالشاكر كذي ولا تعجل أو جلد مكوى بالقرآن ودستور القرآن من قبل واحد دينا أن يقضى إليك بقرب شيطانا وحيه الذي وحي وقل روايا رب زدني لما سيان كمالها علما علمك بسم الله الرحمن الرحيم مذكوران آياتنا مباركوكي الله تبارك وتعالى دري خبري تقريبا ذكر كي يوم مخكنا خبرنا روانا ذات قيامت ذكر ذي داغي تفسير الله تعالى ذكر كي وبل الله تبارك وتعالى دا ذكر كي جسوك بعد قيامت ورد باتي فنجات كي او درهم دا چې الله تبارک وتعالى په دنیا کې دغه نجات لپاره سریعه او اسباب هغه ذکر کوي د قیامت ذکر خدا سي د څنګه الله تعالی فرمایي وعنت الوجوه د قیامت ورځ باندې به هر چا مخ او سر الله تعالی درټیږي بل زیراغلی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم د مجرمانو ګناګارانو سرونه هغه پټېټوي او عام انسانان مسلمانان وی نیکاري هغه هم سترګې نشي وجدول لکه د قیامت ورځ باندې با د الله تبارک وتعالى د ذات رعب هغه ډېر زیات تاسو موږ د الله تعالی حرمین شریفین تبار باربودي الته کې د دې تورې کوټې خانه کعبه مبارکي روح په انسان باندې څنګه پو څوک چې دې هغه ته پته چې یو انسان بازار کې روان وي
ويره دا ځوانان چې راځي نو دا خنه کوي خبرې ته مې وایي دا بعضې کسان سره د علم جاهلان وي دا خنه کوي مې ولې وایي دلته د بدنظري کېږي مې تا نه به کېږي دی نه خو ځکه نه کېږي چې د دې تورې کوټې روح ته چې انسان وګوري که نه وي نو که سترګې اوچتې کړي نو زر ښکته شي نظر زر ښکته شي زړه کې معمولي غوندې په سلو کې 10% 15% هم د الله د کور عظمت وي که نه وي نو هغلته کې انسان نه د ګناه تصور ناممکن دی ولې د خانه کعبې مبارک یو رعب دی چې د خانه کعبې رعب دومره دی چې د الله کور دی د الله د ذات په دومره رعب وي د قیامت په ورځ باندې څوک به مخ نه شي اوچتولی او په هغه ورځ باندې الله تعالی فرمایي ډېر نقصان به هغه چا ته میلاویږي څوک چې ظلم په دنیا کې چا ظلم کړی چا چې نیک اعمال کړی وي هغوی ته د قیامت په ورځ باندې نه څه نقصان شته نه څه ظلم پې شته او الله تعالی فرمایي وکذلک انزلنا قرآنا عربیا د هغه ورځې د نجات دپاره قرآن مجید او د قرآن مجید پوهه چې هغې ته علم ویلی کېږي او په هغې عمل درې سیده دا اسباب قرآن مجید بیا په قرآن مجید باندې ځان پوهول هغې ته علم وایي او بیا په هغې باندې عمل دا درې سیده چې انسان کې پیدا شي الله تبارک وتعالی فرمایي د هغه ورځې نجات ورته میلاو شي قرآن مجید خو واضح دی الله تعالی وایي قسم طریقو سره مونږ دې کې وعظ او نصیحت بیانو څه دپاره بیانو الله فرمایي لعلهم یتقون دې دپاره چې د انسانان پرهیزګاره شي او یحدث لهم ذکرا یا چې کوم پرهیزګاره وي چې نور نصیحت ورته میلاو شي تقوا او پرهیزګاري نور هغه سیوا شي او بیا چې څوک دا قرآن مجید کې زده کړي نو دا علم دی قرآن مجید د زده کړې د لوی علم هغه نشته او شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغوی به فرمایل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې به د علم طریقه هغه داسې دا مدرسې خو اوس جوړې شوې دا خو په نبي علیه السلام دور کې داسې اصطلاحي طریقې سره نه وې د نبي علیه السلام دور کې علم داسې و نبی علیه السلام به وعظ نصیحت کولو صحابه کرام به زده کولو به دا علم هغې به عمل کولو یا به یو صحابي وعظ او نصیحت کولو هغه صحابه کرام به زده کولو په هغې به عمل کولو بس دا علم و اوس هم چې یو کس قرآن مجید کې زده کوي او په هغې کې څه راځي او دی کوشش کوي په هغې عمل شروع کوي به دا علم دی علم خو دې ته نه ویلی کېږي چې یو انسان د مدرسې نه فارغ شي نو بس دا عالم دی او دا بل عالم نه دی نه د مدرسې نه چې فارغ شي او په خپل علم عمل ونه کړي نو قرآن ورته جاهل ویلی قرآن مجید کې څو ځای راغلي عبدالله ابن عباس صاحب وایي چې یو عالم په خپل علم عمل نه کوي نو هذا و جاهل سوا دا دواړه برابر جاهل او چې عالم په علم عمل نه کوي نو دا هغه داسې بلکې هغه جاهل کې بیا لا ښه دی ځکه هغه باندې حجت نشته او په ده خو حجت قایم شوی نو علم هغه دې ته ویل کېږي چې انسان قرآن مجید زده کړي او الله تعالی فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به دا قرآن مجید مونږ نازلولو دا علم هغه زر ور په ژبه باندې اړولو الله تعالی ورته وایي ژبه پې مخ ودوه دا ستا په زړه باندې نازل زړه باندې به نازل شو بس تا ته به یاد نبي علیه السلام به دعا کوله الله ورته دا دعا ښودلي رب زدني علما ترمذي شریف کې روایت دی نبی علیه السلام چې وفات کېدو هم نو دا دعا یې کړې وه چې رب زدني علم یا الله زما علم سیوا کړي مفسرین حضرات فرمایي چې هغه ټیم د علم د اضافي څه ضرورت و ځکه چې نبی علیه السلام په دنیا نه روان وایي دا معنا وه چې زما دا کوم علم حاصل دی دا زما امت کې سیوا کړي امت کې علم سیوا کړي په امت باندې د نبی علیه السلام د علم ډېر نظر او د علم فضیلتونه حضور صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ذکر کړي یو صحابي رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې هغه په مسجد نبوي کې ناست او اسرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام جبریل علیه السلام د الله نبی علیه السلام ملاقات ته راغلو نو دې صحابي ته ډېر کته کله چې جبریل علیه السلام لاړو نبی علیه السلام نه دې صحابي ته پوښتنه یا رسول الله ستاسو سره دا مېلمه څوک ما ته ډېر کته وایي دا جبریل علیه السلام وایي دا ته ځکه کته چې ما ته وایي چې یاره ما د اسرائیل علیه السلام سره د دې صحابي نوم لیدلی دی مازدیګر به دی مړ کېږي دا ته ناشنا ځکه کته چې دی اوس خو نه بیمار دی
نی زکام شته نی ټوخی شته مازدیګر به مړ کېږي دا واقعا امام رازي صاحب لیکلي